وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رزق تقا فقد رزق خير الدنيا والآخرة. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. صل علی محمد. اول خطبه کې ټولنا مخکې خپل ګناهګار وجود ته به تاسو پاکو مؤمنانو ته تقوا پرهیزګارۍ دعوت درکو. یقینا بهترینه سرمایه تقوا ده، لکه څنګه حدیث د پیغمبر اکرم د من رزق تقا فقد رزق خیر الدنیا والآخره. چاته تقوا رزق میسر شي، عطا شي، نسوی هغه ته د دنیا و آخرت خیر ملاو شوی دی. یعنی یاد وساتئ، تقوا یا معنویت رزق دی. او تاسو معمولا واورو څه مال و دولت و پیسه یا اولاد زنه وقت کې د نشون انسان واوریز دا رزق ده. بلا شک دا رزق ده، خدا یو موقتی رزق ده. حقیقی رزق، ابدی رزق، اصلی رزق معنویات ده، تقوا ده. ازا پیغمبر اکرمی څه پرهیزګارۍ معنویات تقوا یو بهترین رزق ده چې چاته ملو شوی وي. دا ونه ای څه رسول الله باندې بلند صلوات. اللهم صل علی محمد. دا ونه ای څه ماته مثلا مال و دولت یا ځنه وخت کې اولاد یا دنیوي ځنه مادیات نه دی ملاو، شاید زه خدای رزق نه محروم کړی یم. یاد وساته بهترین رزق، صحیح رزق، اصلی رزق تقوا ده، پرهیزګاري ده. دا رزق که چاته ملاو شوی دی د سوی څخه هر قسم د رزق نه خدای بهرمند ګرځولی دی. و اصلي سرمایه یې اندا دی. دنیوي سرمایې هغه چې ویلې نه وي، هغه یې تا کابره پورې په خمارې راتلی شي. معنویت تقوا پرهیزګارۍ دیندارۍ دا یې تا هم دغې دنیا کې، هم کابر کې، هم برزخ کې، هم محشر کې، بهشته پورې تاسو در سره دی دا سرمایه. دا د نور کیږي نه، جدا کیږي، بیلیږي درنه نه. معنویت حواله سره ستاسو خدمت کې عرض کوم. کسه ځنه وخت کې پروردگار عالم امام ته دیندارۍ والا، خدای سره د محبت والا رابطه محبت چیک کولې دپاره پروردگار عالم کومو شیو څه چې ما تاسو مینه وي که نه، هغه کله وکې پروردگار انسان نه خلي امتحان کې ده چې مغه شونه د نه متوي، برکوي، هلاک کیږي، وفات کیږي. ایدی مقصد انداوی چې پروردگار عالم یې تا مینه محبت چیک کی، څه ته څوره خدای لیارې کې ریښتونه یې. کیدای شي پلار و مور سره د مینه وي زیاته، کیدای شي اولاد د وي ډېره زیاته مینه د وي اوسه، کیدای شي پیسه وي مینه د اوسه پیدا شوي وي. خدای در نخلی زنه وقتو کې اندی د پاره چې تا هغه دیندارۍ خدای چیک کی، ازمایشی کی و یک سی چې ته څوره حقیقي دینداره یې، ته څوره پوخ مسلمان یې، مؤمن یې. اندیشون سره دغې طریقې سره پروردګار عالم انسان چیک کوي. یو انسان د خدای بندګۍ کې ډوب شوی دی، قرب الهی کې ډوب شوی دی، پابند صوم و صلات دی، دیندار انسان دی، خدای سره همیشه د پر راز و نیاز کې زندگی تیری. خو دې کې به بله بیماري ده. ځنه وخت کې انسان ته دا بیماري رسي، عجب ده، تکبر ده. انسان کیدای شي دغې مرحلې کې عجب کې، تکبر کې مبتلا شي، ځان ښه بولي، نورو ته ښه نظیر نه کوي، ځان خدای ته نږدې بولي، نور خدای نه وریا بولي، ځان د خدای مقرب بولي، ځان بې ګناه بولي، خلکو ته ګناهګار نظیر کوي، سپک نظیر کوي، کم نظیر کوي. دا عجب بیماري ده. اندی واجی نه پروردگار عالم زنه بندگان بیا پریږدي، لږ نظر ورنغړی ته داسې لږ مثلا هغه انسان څه خدای نظیر نه وغړیږي، بیا د ګناهانو طرف ته لاړ شي، لږ احساس د ورته وشي زه خوا ګناهانو کې پرېوتلم،
زه ګناهګار وجود یم، زه داسې نه یم زه صرف زه پاک و پاکیزه وم نورو ته زه سپک نظیر وکم. دا یا کسا امتحان دی. یا دوستوی معنویات و روحانیات دوا سټیجه دي. یو وری انسان معنوي حالات اپناو کړی وي، ټمپریلی وي، عریضي وي. یو وری معنوي حالات انسان اپناو کی راسخ شوی وي انسان کې، مو ته عربی کې څه ملکه شوی وي. انسان په کار د کوشش وکړي معنوي حالات حاصلوي، داسې حاصل که څه ملکه شي در کې، مطلب جړې مضبوطي کې انسان کې. زه یوې سوال تاسو ته دې ځای کې جواب درکوونکی هم دغې مرحلې کې. ځینې کسان به تاسو کس وي اکثر یې چې یاره ځینې وخت کې دیندارۍ جذبه ورکې ډېره وي، ځینې وخت کې مکمل دیندارۍ جذبه ونه وځي. ځینې کسان به تاسو کس وي ځینې اوقاتو کې محرم راشي، سفر راشي، روژې میاشته وي، عباداتو کې بندګۍ کې سر ټیټ شي، ځینې وختو کې بیخي هر چی نه زړه موړ شوی وي، ختلی وي. څه واجه دی کسی دی و بنیادی واجه اندازه زه کوم شي طرف ته اشاره درته کوم. دیندارۍ معنویات روحانیات په کار دی ما او تاسو زړه کې جړې جوړې کړي وي. تاسو لیدلي که نه ونې دوه قسم ته دي، ځنه بوټي څه ته ولګوي ماسې جړې مضبوطې نه وي شوي، ماسې بوټي وي هغه نه څه کله تیز باد راشي، تیزه هوا په راشي، یا یو وړوکی بچی په راشي یا زور ویر کې نو کاشي کې روی لوړي تخې نه در ولوړي. کومه ونه څه مضبوطه شي، جړې جوړې شي، تنوره جوړه شي، هغه باندې هر صورت تور بدونه سخت بدونه سختې مرحلې راځي هغه نشي خوروای، نه شي لوړوای. مومن په کار دی څه معنویات والا څه کوم جړې دي که نه هغه یې په کار دی زړه کې راسیخ شي، وګرنه موسمي معنویات فایده نه درکوي انسان ته. زه یو حکایت زره څه تاسو ته دغه شی ذهن ته در واچوم. دا کتابو کې ځنه لیکلی شوی دی څه مثلا یو کس و خپل وړه بچي سره چا خونې ته لاړو، لمون شوی و، ځان سره یوې وړوکی بچی بتلی و. چا څه څه ولمون وي هغې خونې کې یو وړوکی بچی و، 3-5 کالو بچی. دې سان دا 5 کالو بچی ورسره و. هغه دغو دوو بچیو خپل منځو کې کشتي شروع کړله. د یو المنز وي میزبان زوی. د میزبان خپل زوی ته وله څه بچی د کس د وړکې موسه ولمون دی په ځمکې ونلې یا مثلا کشتي د کوي خو ملیای په ځمکې ونه لګوي، خوږ یې نه کړي مثلا ته ورته څمله خیر دی، ته شکست تسلیم که. پلار خبرې ومنله، بچی و د کشتی کې د میزبان زوی په ځمکې ولګولو. اوس په ځمکې ولګولو هغه وړوکی بچی و، هغه زړه کې دا شی و څه ته ویلې داسې رسه وشول، خوند یې نه ویر کو، خو چونکې پلار ورته خبره کړې وه ځکه یې ومنله. هغه دوباره راپاڅېدو، دوباره غصې حالت کې دی، بیا یې کشتی ته مټې پورته کړي څه نه د موسه دوباره کشتی وکړي. بیا پلار کوشش کولو څه د مهمان دی ولمون دی بچی په ځمکې نه ولګوي، خو دورې خو د غصه و ښه زور سه کشتی اوسه شروع که. هغه ولمنه مهمان زوی په د ځمکې ښه زور سه وویشتلو، تیر شوي بدله یا ته نه واخیستله. سوچ مې دی خبرې ته. دا حکایت اصل کې ځنه ځایو کې راغلی دی خو هغه دې دپاره بیان کېږي. کسه انسان دا واقع اصل کې صفات رذیله او ګناهانو ترک کولې حوالې سره دی. ځنه کسان ګناه یا صفات رذیله ځنه بد صفتونه دي هغه د تارکي پرېږدی دی خو وقتي طور سره. څنګه وقتي طور سره؟ مثلا یو تقریر یې واورېدلو، یو عالم ته کېناستو، وشه لږ څه عاجزۍ وکې پیدا شوله، لږه دیندارۍ اختیار کړله، خطبې کې کېناستو، جمعې ته راغللو، محرم میاشته په راغلي وه، محرم کې څه تقریرونه متمونه اورېدلي وو، سفر میاشته راغلله، یو څه داسې ماحول جوړ شو، اعتکاف کې کېناستو، حج ته لاړلو، زیارتو ته لاړلو، دیندارۍ خولیا یې واچوله، لباس یې واچولو، خوند یې ویر کو څه دا خو ډېره ښکلې لیاره دی، اندر څاپ نه وکړه، کناره کش د شي. خو لیکن چونکې څه وخت څه تیر شي دوباره د مخپلو ګناهونو طرف ته بیا لوړ شي. زیارتو والا څه کله ګرد و غبارونه تال شي دوباره د مغه کارونه شروع کړي څه کومې کول. حج والا څه کوم معنوي رنګ یې خستی و هغه د ختم شي دوباره د مغوی کرو طرف ته ویر شي. که سود یې کولو سود شروع کی، که رشوت یې خستلو رشوت شروع کی، که ظلم یې کولو ظلم شروع کی، که کبر یې کولو کبر شروع کی، مغه شونه بیا شروع کی. دی واجه انده دی او قربان بشم چونکې
معنوي حالات جړې ایدي زړه کې ایدي روح کې ماسې شوي نه وي. ټمپریلی دی دا حالات، عریضي دی دا حالات. دا عریضي ټمپریلی معنویات انسان بیا ډېر زر وځي. مون اکثر کسان پښتنه کوي زه اوس مثلا مو روژې کې یا محرم سفر کې د ډېر خوند وکړي متمونه مجلسونه روژې المنځونه جامع المنځونه جمعې روژه د تېره شي محرم د تېر شي متمونه مجلسونه د تېر شي بیا د مو مغا شی الودا شو بیا د مو ته وشدا شو نه بیا خوان نه رکی زړه مده بیا د غشنه وخت دنیا طرف ته د بیا لوړ شو واجه ده د قربان ده شوم چونکی ټمپریلی ماحول جوړ شوی دی فضا جوړه شوی دی تو معنوي حالات خپل زړه کې خپل روح کې راسخ نه دی کړی جړې نه دی نیولي په کار دی معنوي حالات معنویات روحانیات ایتا زړه کې په کار دی جړې پیدا وکړي او جړې پیدا کولو دپاره هم زه یو څو شیو ته اشاره درته کوم کسه یو شی څه معنوي حالات ایتا زړه کې جړې پیدا کوای شي انسان صحیح حقیقي روحانیات و معنویات دینداره جوړوای شي هغه یو شی موعظه ده قربان ده شم ضروری ده انسان په کار ده هفته کې کم از کم یو وری واز و نصیحت تکینی ووري دا واز و نصیحت انسان باندې اثر کوي نن سبا میډیا دوره ده موبایل دوره ده بهترین سرمایه ده سره ده اندغه موبایل زری سره توکسه چې ته ټاپ عالم وي بهترین عالم وي ته تا کور کې میسر ده مخکې زمانو کې به تاسو کیسټې خستلی سی ډي به مخستلی بیا یو وای کیسټه سوره قیمتي و چا بچو ته ورکول یا نه کا ویر کا بیا میاشتو پښتني وسې کولې سپلنکی ډیره قیمتي کیسټه درنه وړي ده اوس هوته سخونی کې دار څه موجود دي اوس کچېره ته फायदा و نه خلې د مو ته انتهایی وټه کوته ده نن کور ډیر آسان شوه ده نن تو خونی ته بهجات غویر غلې ده نن تو خونی ته آیت الله بهاودینی رغلې ده رهبر رغلې ده امام خمینی رغلې ده نن تو خونی ته آیت الله حسن زاده مولیا رغده سي عالم ماشه تو کور کې موجود نوي عطای توفیقات پر بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد دا موعظه اوریدل د لپاره ضروری ده کسه د جمعې ته څه تاسو راځوي جمعې کې کینوي شوق سره مینې سره کله کله کسه یوې غنټې یا 40 منټ یا 30 منټ موعظه کې ځنه داسې جمله روشي کنه خبر روشي څنګه مو ته د زخم مو ته د بیماری علاج مغه جمله وي دا په کار ته واخلې دا ته قبول کې دغنی ته سوچ وکي دغنی ته بیا اعمال شروع کی اندوا جمله ته کفی دی ورکی ته سوچ وکړه دغه 40 منټ تقریر کې 30 منٹ دغه خطبه کې مو ته چی شی وځي ما بیماری علاج ورکیو انسان سوچ پکور دی ورکی وکی لکه زه یو مثال درکم میډیکل سٹور دی کنه ډاک دی یو میډیکل سٹور څه یو انسان څنګه ته وساتيري یار یو انسان څنګه بیماری علاج دی میډیکل سٹور کې موجود وي یا د ګولې شکل کې یا د شرباتو شکل کې یا د بل هر بل شکل کې د موجود وي انسان ته خامہ خود څنګه شفا ورکوي شي دا حکایت رغله ده جهانگیر خان قشقای نمیگی دی حواله سره از جمله د تهرس کوم جهانگیر خان قشقای اصفهان ولا یو جوان وو سالويختو کالو تر رسیدل او ډوب وو گناهانو کې 40 سال عمر وو گناهانو باندې گناهانه ساز او आवाज او غانې بجانې د شونه به ډیر وریدل اکثر بو سلاس کی سرود ور سرا و رباب و سرا و رباب بی ویلو دا واقعا تاریخ کی موجود ده یو ورځ رباب و سرود خراب شولو گیتار اصفهان کی وکلی کی اوسېدو بازار ته راغلل اصفهان ته راغلل سار و څه د سرود و رباب ولا دکان تعمیرات ولا دکان پښتنه وکي چې چیته د سرود ورنه جوړ کی لیاره کی اوس پنګيري سملو شو څنګه د خدای رسیدل یو بنداو سرود و سلاس کې د خر کې نیولې دی او تی کربلې دار توایت دالتی چې ته سرود ولا دکان شته ده چې زه دا سرود مخراب شي ترونه خراب شي داونه جوړ کم هغه ته خېلو ځوان من ډلور شپ پلانکې چولې کې د سي اډرس ویر کو څنګه کې دکان شته ده هغه ته جوړ کې خو خبره سټه و توکړه او تی جوان یاد وساته لکه څنګه د سرود ترونه د خراب شي وي دي که تعمیرات او ته جوړول ته احتیاج لري اندیشان سه انسان خرابېږي
هغه تعمیر شولی ضروري دی چې انسان ځان تعمیر خیاله لږ وساتي، ځانه لږ تعمیر کړي. دا جمله یې ورته وکړله، سپین ږیرې ته یې مخ ور واړول ته یې سپین ږیره دا جمله ده وکړله، دا راته وایه چې انسان خراب شي تعمیر شولې ته نیاز لري، احتیاج لري. انسان چې ته تعمیر کېږي، انسان چې ته جوړېږي، دا راته وایه. انسان جوړولې تعمیر شولې ځایه لږ راته وښیه، دکان خو د سرود والا راته وښیلو، ورته یې لاړ شه پلنکۍ یوه مدرسه ده، ملا هدي مدرسې نه یې ورته ویلی اصفهان کې اوس نشته دی، ډېره قدیمي مدرسه وه، منډه هلته لاړ شه، هلته یې داخله واخله. سرود په سرود لاړ شي، رباب په رباب لاړ شي، دکان ته نه شي لاړ، ډایرکټ لاړ شي مدرسې ته ورنوځي سرود سره. سرود بهرحال لیارې کې وغورځوي او سره مدرسې کې داخله واخلي. داخلې نه بعد خونې ته ځواب واستوي والدینو ته چې زه اصفهان کې پاتې شولم، ما نه بېغمه شوې، زه بس دلته زندگی کوم. هغې وی جملې کې دوره تاثیر ورکوي و اثر ورکوي و چې هغه جهانگیر خان قشقایی هغه مکمل زندگی هغه بدله کړله، هغه مکمل بېدینۍ نه دیندارۍ طرف ته راوستلو، هغه مادیاتو نه راوستلو معنویاتو طرف ته، هغه د جهنم لیارې نه روبسلو جنت لیارې طرف ته یې قایل کړلو. او دغه جهانگیر خان قشقایی چې ځکه تاسو ته عرض وکړم دا آیات الله میرزا جهانگیر خان قشقایی دی نامه ده. آیت الله میرزا جهانگیر خان قشقایی داسې نامه تاسو به کم اورېدلي وي. آیت الله چې کله چاسې ولګوي نو خامخا محمد علي محمد حسین داسې اسلامي نامه جوړېږي څټه اوسې. خو دې وجه دا دی چې دا ټول عمر همداسې یې تېر کړلو، یکدم خدای ورباندې کرم وکړلو، یوې جملې نه یې سبق واخیستلو، موعظې نه راغللو دغ طرف. او د دوره مقام ته ورسېدو چې دا واقعا زه ځکه بیان کوم چې دا چونکې هغه بهجت غونډې کې مستند کس بیان کړي دی چې دا دومره عارف شولو، دومره عالم زمان وګرځېدلو، دوره خدای دی باندې کرم وکړلو، دوره خدای ته اهل بیتو ته دا ورنږدې شولو چې دې زړه سترګې خدای خلاصې کړلې. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دا واقعا ذکر کیږي، بهجت هغوی ذکر کوي چې واورېږي جهانگیر خان قشقایی آیت الله جهانگیر خان قشقایی دا څه وړوکې هستي نه دی. ایدي امام خمینی یا د مجتهدان څه کوم تیر شوي د امام خمینی زمانې والا دغو مجتهدانو استادانو استاد و دا. لکه تاسو به بیبي معصومه سلام الله علیها حرم کې د آیت الله بروجردي بزرګور قبر لیدلی وي. آیت الله بروجردي د شاګرد پاتې شوی دی، د دوره غټه هستي دی. یعنی د نن سبا مجتهدان و استادان دغه استادان و استاد و دا هغه څه هسته ونه جوړه شوله. او دوره مقام پیدا کړی چې هغه بهجت یې چې واورېږي اصفهان کې ارامینه عیسیان دي، هغوی سره چې دی وځي کې محفل کې ناست و بحث و مباحثه شروع شوله. هغوی ویل چې یاره موږ حق باندې یو، دي ورته ویل چې مذهب شیعه اسلام مسلمان موږ حق باندې. بهرحال بحث و مباحثه کېده، خو یوې نتیجې ته نه رسېده. اخیری کې دی یوه جمله ورته منځ کې وکړله، دا ورته یې خو کندي ټایم کې عیسی علیه السلام حاضر شي او تاسو ته وایي چې مثلا موږ حق باندې یو، بیا به ومنې. هغه ورته حیران شول چې عیسی دلته راتلله حاضرېدله، دا چې ته کېدی شي. خو یوه جمله یې وکړله، بهرحال هغه د ورته یې زه ویلې نه. فورا دی یو ذکر وکړلو، مکشفه وشوله، هغوی سترګې خلاصې شولې کسې عیسی علیه السلام موجود دی. دویای مغه حضور کی دی. عیسی پیغمبر نے پختنه وکړه یا عیسی علی نبینا، دا راته وایي چې څوک حق باندې دي. عیسی علیه السلام ورته یې چې نن زمانه کې دغه زمانه کې علی علیه السلام او دغه اولاد حق باندې دي، څوک دغه لیارې باندې وي، دغه دروازې ته ناست وي، دغه دروازې سره وابسته وي، هغه حق باندې دي. نجات یافته مذهب و فرقه مغه ده. څوارلس معصومینو باندې بلند صلوات. اللهم صل علی سکله دا مکشفه ولی دا لفورا عیسیان تسلیم شول. یعنی پروردگار اعلی مارچو باندې دا کرم کوای شي. ضروری نه ده چې ته مثلا بچپن نه وي لیارې باندې روان وي، نه، ته اراده وکړه، ته صحیح طریقې سره مضبوط عزم اراده وکړه، پروردگار اعلی ما و تا باندې دا کرم کوای شي. یو دویم شی چې معنویات راسخ شولې دپاره ضروری دی چې ما او تاسو زړه کې جړې پیدا کړي. هغه دا دی چې پکار دی چې مختصرې عرصې دپاره انسان ځان باندې کار شروع کړي. که څه یو عمل دی پرېږدی ما انسان پکار دی یوه هفته مثلا یوه ورځ یا یوه هفته عهد وکړي، نظر وکړي چې دا مثال ګناه به زه پرېږدم، دا عمل به زه کوم. یوه هفته چې که ته وکړي کامیاب شولې، بیا یوه هفته همداسې وکړه، بیا یوه هفته همداسې وکړه. خدای به دې کرم وکړي. یاد وساته
یقیني خبره ده چې ځنه عادتونه انسان کې پخه شي که نه هغه انسان نه بیا وځي ناکاب را پورې به ځان سوړي خو تمرین مشق ریاضت ضروري ده ما تاسو دنیوي کارو دپاره څومره مشق کوو تمرین کوو ډاکټر ته وایي چې هله دغې خبرې ته ورزش کوه هرې هفتې یوه هفته یوه میاشته یو کال مسلسل پاڅېږي ورزش ورته کوي ټایم سه ګولۍ خوري دا ویلې نه کوي چې اخرت دپاره د معنویاتو دپاره د نجات دپاره د یوه ذریعه دی یوه هفته تمرین وکړه بیا یوه هفته یوه میاشته تمرین وکړه مکمل ځان تمرین و مشق حالات کې جوړ کا یوې ګناه نه چې ته خبرې چې خوني نه وزم دا ګناه رنه کېږي ما وزه خوني نه یو عالم به هغه به ژبې باندې شګې کېږدولې 40 دینه پورې به هغه شګې ایښې وي چې مانه د لفتې وځي غیبتونه د کوم تهمتونه درویغ د یم چې مکه دا ژبه مه کنټرول وي ریاضت پکار دی دریم شی چې زه مختصر از کم تاسو ته قرآن دی قرآن سره رابطه ضروري دی قرآن سره تمسک ضروري دی قرآن تلاوت دی قرآن اوریدل دی قرآن تدبر دی قرآن سره مینه محبت دی نن ما او تاسو کورو کې قرآن تلاوت کم شوی دی قرآن سره مینه کم شوی دی قرآن پکار دی ما او تاسو هر لمنځه نه مخکې ورسته تلاوت وي خونې کې تلاوت وي سبې تلاوت وي ظهر تلاوت وي قرآن سره پکار دی ما او تاسو الفات وي اخیری شی چې تاسو خدمت کې ذکر کم زحمت مختوام په انسان په کار د دعاوانو سره مناجاتو سره وابستګي ضروري دی چې انسان دعاوانو سره مناجاتو سره وابسته وي کوم انسان سره دعاوانو سره مناجاتو سره وابستګي وي یاد وساته هغه خپله په خپله معنوي حالات مضبوطیږي په کار د زیارت عاشورا جمع کبیره زیارت امین الله دعای کومیل مناجات شعبانیه مناجات مولا امام امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام په کار مفاتیح ما او تاسو روټین کې دغه اما او تاسو خوراک وي په کار دی سیول العالمان ملیدلی دي چې مفاتیح الجنان باندې ټول سار نه ونې څه اخره پورې څو وارې عمل کړی دی یو مفاتیح څو وارې سار نه ونې څه اخره پورې څوره لمنځونه ورکړي دي څوره دعاوانې ورکړي دي څوره ذکرونه ټول یې الویستلي دي څو وارې کړي دي که چیرې عقیده انسان اخرت باندې وي کابر باندې وي نو دغه شونه انسان په دغه شو ته توجه زیاته ورکوي اخر کې دعا کوم پروردگارا موږ ټولو ته حقیقي رزق معنوي رزق روحانیت نصیب وګرځي جمله ګناهانو مو ته مغفرت وکړي